بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به خوند لئ. الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه را ده د سورت یاسین د مبینونو حوالې سره وظیفه ده. په سورت یاسین کې یاد ساتئ دا 7 مبینه دي او په هر مبین باندې که څوک دا وظیفه کوي یا په دې طریقې باندې دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز د انسان چې څومره مقاصد وي د انسان څومره حاجات وي دا ټول مقاصد او حاجات به الله پاک د خپلو خزانو نه پوره کړي. یا که څوک د مشکلاتو د حل دپاره وي د رشتې دپاره وي دغه رنګې د کاروبار دپاره وي دغه رنګې د پرسکون زندګۍ دپاره وي د نوکرۍ دپاره وي یا دغه رنګې د ویزې دپاره وي انشاءالله العزیز د ټولو دپاره ډیره زیاته زبردست او پاورفل وظیفه ده. که څوک دا وظیفه وي د بیمارونو د نجات دپاره وي نو بلکل زبردست او اغلا وظیفه ده. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده. د ټولو نه اول به موږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو. نو چې کله بسم الله موږ ووایو نو د هغې نه بعد به سورت یاسین دا شروع کو. نو چې کله موږ سورت یاسین دا شروع کو نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې موږ سورت یاسین دا به شروع کو او دغه رنګ بسم الله الرحمن الرحیم دا به موږ ووایو. نو چې کله موږ بسم الله وویل او سورت یاسین هم شروع کو او کله موږ لومبي مبین ته دا ورسېدو د لومبی مبین چې کله پوره شي نو د هغې نه بعد به حسبنا الله ونعم الوکیل 21 پیرې ووایو. دغه رنګ بیا به راسره سورت یاسین دا شروع کو چې کله بیا راسره شروع کو او دویم مبین ته ورسېدو بیا به 21 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل وي. بیا به سورت یاسین د سره شروع کې او دغه رنګې چې کله موږ دریم مبین ته دا ورسېږو نو بیا به حسبنا الله ونعم الوکیل دا به 21 پیرې وي. دغه رنګې بیا به د سر نه موږ سورت یاسین شروع کو او څلورم مبین ته چې کله موږ راورسېږو او دغه ووایو نو بیا به 21 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل دا به ووي. دغه رنګې بیا چې کله د سر نه موږ سورت یاسین را شروع کوو نو چې کله موږ ورسېږو پنځم مبین ته نو دقلته به حسبنا الله ونعم الوکیل دا موږ 21 پیرې ووایو. دغه رنګې بیا به د سر نه سورت یاسین دا به شروع کو چې کله موږ ورسېږو شپږم مبین ته نو بیا به 21 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل وایو. دغه رنګې چې کله موږ اووم مبین ته ورسېږو نو بیا به حسبنا الله ونعم الوکیل دا به 21 پیرې وایو. نو دغه رنګې موږ سره 7 مبینه دا پوره شي او دغه رنګې حسبنا الله ونعم الوکیل دا به یو حده پورې مخکې دا لاړ شي. بیا به د هغې نه بعد د سر نه سورت یاسین شروع کو خو دا طریقه لږه بدله ده. د سر نه به شروع کو لومبي مبین ته کله موږ راورسېږو نو حسبنا الله ونعم الوکیل 41 پیرې به ووایو. بیا به مخکې ځو دویم مبین ته چې کله موږ ورسېږو نو بیا هم حسبنا الله ونعم الوکیل 41 پیرې ووایو. دغه رنګې مخکې به ځو چې کله دریم مبین ته ورسېږو نو حسبنا الله ونعم الوکیل 41 پیرې. نو خلاصه دا شو چې مخکې موږ څومره ځو او کوم ځای کې مبین راځي نو صرف 41 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل دا موږ ووایو. او کله چې موږ سورت یاسین دا ختم کو نو د هغې نه بعد به موږ اوږده دوا وکړو نو درود شریف ووایو 7 پیرې. دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد حسبنا الله ونعم الوکیل هو تاسو ډېر پیرې ویلې دغه رنګ د الله پاک بلک صفت بیان کو او بیا به د هغې نه بعد الله پاک ته خپل حاجت دا به پیش کو او دغه رنګې په زارۍ باندې په اطمینان باندې او دغه رنګې په سکون باندې الله پاک نه موږ دعا وغواړو. نو داسې دعا د الله پاک نه غوښتل چې الله پاک زه محتاج یم او ته په دې کار پوره کېدو باندې ته قادر یې ته هر څه کولی شې زه هېڅ هم نشم کولی. نو مکمل الله پاک ته عجزي او دغه رنګې مکمل یقین سره دا وظیفه وشي انشاءالله العزیز الله پاک پکې ډېره زیاته فایده واچوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.